اگر کوئی مسلمان کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما لیتے ہیں، اور اسی طرح روزہ دار کے برابر ان کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایک شخص غریب ہے اور وہ افطاری نہیں دے سکتا تو کم از کم وہ ایک گھونٹ پانی دے دے، ایک کھجور دے دے، ایک گھونٹ لسی دے دے، جس سے وہ روزہ دار افطار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس غریب کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب دے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے جس سے وہ سیر ہو جائیں، بھوک مکمل طور پر ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ اس قیامت کی اس لمبی دن میں وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ مسلمان روزہ دار دے اغتتا افطاری ورکڑا نو اغه سره الله جل جلاله ستا ټول گناهونه واړه گناهونه معاف کړي، دغه شان ته الله جل جلاله ستا جهنم نه ازادي نصیب کړي، او د روزدار برابر الله جل جلاله تعالی ثواب درکړي، او د روزدار پر ثواب کې هیڅ قسمه کمی نه واقع کیږي۔ اگرچه یو سړی غریب وي او غریب سړی د مکمل افطاری نشي ورکولای، نو کم از کم یو ګونټ اوبه ورکولی شي، یو ګونټ مطلب لسی ورکولی شي، یا یو کجور ورکولی شي چې هغې سره هغه خپل روزه افطار کی، نو په دې ذریعه باندې به الله جل جلاله ستا ته برابر ثواب درکوي۔ که یو سړی افطار داسې افطاری ورکي چې هغه روزهدار مکمل په مړه خېټه باندې هغه خوراک وکي او هغه موړ شي، ورځ د قیامت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه دې افطاری ورکوونکي ته اوبه نصیب کی چې هغه بیا ورځ د قیامت لویه ورځ کې دا بالکل بیا تکي کېږي نه۔ الله دې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي۔